هم چې دا سوچ کوي چې زما او زما د مشر ترمنځ به کاڼي ټکولي او کامیاب شوي به یا خدای مکه زما او زما د کشر ترمنځ به کاڼي ټکوي کامیاب بشي دا ټټو دی په سوري وتړي وروره په دې کې ګنجایش نشته. یو سړی مالا د زوی نه سیوا مینه راکړي، یو سړی زما پرورش د زوی په طریقو کې، یو کشر مالا دومره عزت راکړي چې که هغه د خپل مور نه پیدا خپل مشر ورور وي نو هغه مر عزت به نه مې ورکړي. په دې کې د کاڼو ټکولو ګنجایش د کوم ځای نه راغی او چې چا ټکولی دي نو هغه ټول عمر بې ځایه توی شوی دی او که بیا یې ټکوي نو بیا به بې ځایه تویږي. بله خبره ده چې زه وایم خان د ډېرو خبرو نه خبرېږو، یو بل ته وایو خو نور ته خلک ډېر نه خبرو، نو ځکه ډېر احتیاط کوئ. ګورئ ډېر احتیاط کوئ. ما ته لومبنۍ ورځ نه خپله ډیوټي معلومه وه. دا د پښتنو تحریک سوال هم نه پیدا کېږي. ناممکنه خبره دا ده چې دا تحریک د ولی باغ نه بغیر وچي، هېڅ امکان د دې خبرې نشته. ما ته خپله ډیوټي د لومبنۍ ورځ نه معلومه وه او ما خپل سوچ او خپل سمت ځان له مقرر کړی. زما منځ کې ډیوټي راتله د ټرانزیشن دپاره د 11 کالو، ځکه چې ما ته دا پته وه. دا خو حالات داسې جوړ شو، مشر له خپل صحت بالکل اجازت نه ورکو. زمونږ د 2013 نه پس چې کوم الیکشن کېده د پارټۍ هر کله چې شو 14 کې شو که کله شو، مشر د خپل صحت په وجه هغه الیکشن تم هغه نو تیار او جنرال تم نو تیار د خپل صحت په وجه، خو حالاتو مجبوره کړ. څه حالات داسې پیدا کړي شو چې هغه وخت کې بیا د هغه رستو کېدل ډېر لوی نقصان. نو ما ته دا پته وه چې دا د 200 کالو دا ګیپ دی دا به په هر قیمت باندې دا ګیپ په پوره کولی، دې کې به بریجنګ کولی چې دا ټرانزیشن کېږي. ما ته دا پته وه چې دا ټرانزیشن چې کوم دی دا به کول غواړي. او شکر الحمدلله زه د دې لپاره د خپل رب ډېر شکر ادا کوم، د کورنۍ په حواله د تحریک په د نظریې په حواله. زما دپاره د دې نه لوی عزت او اعزاز بل شته نه چې د اسفندیار ولی خان صاحب نه زما کشر ورور احمد خان ته دا ذمواري مې ولاوېده منځ کې پکې د یو پول کردار دا کولو. د دې نه لوی عزت او اعزاز زما دپاره بل شته نه چې ما له خدای هغه موقع راکړه.